او چې راتلمه نو ما نه ډرایور تپوس وکړه چې جي تورو ته ځو په کومه لاړ شي نو ما سوچ کو چې که دا تپوس د ما نه 10 کاله مخکې کړی وي نو ما به پرې ډېر سوچ نه کو ځکه چې لاره یې ووتله خو ما چې بیا د دې تپوس لپاره سوچ کو نو ما کې چې په کومه دې خوښۍ لاړ شه چې په کومه دې خوښۍ لاړ شه که په نوي کلي ورځې نو په نوي کلي ورشه که په رنګ روډ باندې ورځې نو په رنګ روډ ورشه که په مایارو د یونیورسټۍ په روډ باندې راځې نو په هغې والا راتاو شه که په ولي انټرچینج والا راځې په ولي انټرچینج والا د موټر وینا دې راشه الحمدلله او که په څوکۍ والا راځې نو په څوکۍ والا راشه او که په غلډیر والا راځې نو په غلډیر والا راتاو شه چې په کومه دې خوښۍ په هغې والا راتاو شه له تېره الحمدلله او خدای شته چې نن دا وایم چې ستاسو د اخلاص ته ګورم نو یم ارمان چې یو 10 نور کورونه او یو 10 نور سړکونه موږ درته جوړ کړي او جوړوم یم درته انشاءالله که خیر نورم نن الحمدلله زه چې خپلو بچو ته ګورم یو وخت داسې و چې د مایارو د کالج نه فارغ شو دا دی خواته مې ولاړ دی له خیره نشته چې د کالج نه فارغ شو نو پېښور ته تلو یونیورسټۍ ته ځکه چې په مردان کې خپله یونیورسټي نه وه نن الحمدلله که تورو دی او که مایاري دي زما ځوان زما بچې زما لور سار چې په خپل کور کې اوس کی خپل یونیورسټۍ ته لاړه شي او مازدیګر چې ولا واپس بیا خپل کور ته راشي الحمدلله شپېته کاله مخکې خو هم پاکستان و شپېته کاله مخکې هم حکومتونه لوی وزیران گورنران حاکمان تیر شوي لوی حاکمان وزیران تیر شو والحمدلله دا اعزاز او دا عزت د بل چا په نصیب کې نو دا عزت او اعزاز زما او ستاسو په نصیب کې زما او ستاسو او نن چې ووټ دی او الیکشن دی زما مشرانو او زما رونو او زما ګلالو بچو زه لکه د نورو خلکو دې له نیم راغلی چې زه راته دا ووایم چې فلانکې ډېر خراب دی ډېر شیطان دی او زه ډېر ښه یم زه دې له نیم راغلی چې زه د نورو خلکو ذاتي تنقید وکړم یا خدای مکړه چا د عزت باندې وار وکړم نه زه به د بل د عزت اول خیال ساتم زه به د بل د عزت اول خیال ساتم تنقید به هم کوم جواب به هم کوم خو سیاسي به کوم ذاتي به نه کوم نن زه دغه نه راغلی زه نن دې نه راغلی چې زه تاسو سره دا خبره وکړم چې خامخا د دغه سره لږه ګزاره وکړه بچه جلسې نه پس کوه جلسې نه پس کوه بلکې جلسې نه پس هم مه کوه دا شورشورۍ سنبال کړه 15 تاریخ باندې ماسخوتن یې راواله او الیکشن ته ودرېدل دا هر چا حق دی څوک په چا پابندۍ نشي لګولی زه نن دې نه نیم راغلی چې تاسو به خامخا به د تورو دا خلک ماله ووټ راکوي نه
زه دې له نیم راغلی زه دې له راغلی یم چې زه درته دا سوال کېدم چې د ووټ دپاره یو پیمانه پکار ده پیمانه یو پیمانه پکار ده یو پیمانه پکار ده بچې سایډ ته شه بچې سایډ ته شه یا جنډه لږ لاندې که یا سایډ ته شه زه چې د ووټ خبره کوم نو زه ورسره دا خبره کوم چې پیمانه پکار ده پیمانه به کردار وي نظریه به وي او خدمت به وي زه نن دا فیصله په تاسو کوم او زه نن دا فیصله د دې ټول تورو یونین کونسل ولس ته پرېږدم زه ولس ته فیصله پرېږدم پاکستان الحمدلله څه کم د یو اویا کالو شو ما ته مخامخ په دې پنډال کې قابل احترام سپین ږیري مشران ناست دي د دې د وخت نه به راوالو بلکې د دې مشرانو د وخت نه به راوالو څه کم یو اویا کاله وشو د پاکستان د جوړېدو دې یو اویا کاله کې ما 15 کاله خدمت کړې دی حکومت کړې دی او دې نورو ټولو پاټیو 15 کاله حکومت کړې دی 15 او 15 اوس به دا ټول وکړو 15 کاله چې دې ټولو پاټو ټولو حکومتونو څومره خدمت کړې دی په دې میدان هغه خدمت یو خوا کې دی او په تش 15 کاله کې د الله په حکم او ستاسو په دعا چې کوم خدمت ما کړی دی دا دې میدان کې بل خوا کې دی دا دې میدان کې بل خوا کې دی او بیا ټولو کې که د 15 کالو خدمت د 15 کالو نه غوره او بهتره او سیوا نو زه ځان له ووټ غواړم نه د حمایت خان له ووټ غواړم نه غواړم بیا خو که د 15 کالو نه د ټولو پاټو نه سیوا او غوره او بهتره نو د تورو خلکه بیا راته خواست کوم یو ځل بیا موقع راکړې چې دا مردان ګلي ګلزار کړو انشاءالله او یو خواست به راته کوم ګورې خدمت بغیر د اختیار نه کیږي هغه اختیار هم واپس پکار نه چې کوم مخکې و هغه مشرین د صوبې پکار نه چې کومه مخکې وه نو بیا یو خواست درته کوم په 15 تاریخ چې پولینګ سټیشن ته لاړ شې خواست درته کوم سوال درته کوم زما په پرچې باندې به اول مهر نه لګوې اول به زما د صوبایي اسمبلۍ د ممبر د حمایت خان په پرچې باندې ووټ لګوې مهر به لګوې چې داسې یو 40-50 وګټو داسې که خیري نو انشاءالله چې تیر ځلې رانه په دوکه کوم اختیار او کومه مشري وړله که نه هغه ځای ته چې بنیګاله ورته وایي دا هغه بنیګاله نه به د هغه اختیار او مشري واپس دې میدان ته انشاءالله راوړل کېږي